نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. یو دعا تو کمل سر اوس د اتیاو کالو به وو بل دلته یو جنای د شپاړس پنځلس کاله عمر به وي چې پلار یې زړه نرم شي چې مال یې راکړي. خدای دې بیخ بنیاد وباسي او دا کار زمونږ د قبایلو کې ډېر زیات د څوارلسو کالو جنای به وي او یو کړپن ته به یې ورکړي. پښتون نوم مال نشته 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 مختانه نشته. دا د پښتو مختو ټکي چې تاسو اخبار کې ګوري زه د دې ټولو نه مخکې حامي یم. زه پښتون یم او زه به د پښتون ټکي هله منم چې د پښتنو ښځې په کور کې کښېني. ته پوه شې په خبره؟ د کوم پښتون ښځه چې بار سړي بویوي هغه پښتون نه وي. پښتانه نشته. او یا بی مې لیونی شوه په تورجمي باټینګڼ غواړي. کم سړی چې په خپلې لور پیسې واړي او خرڅه یې کړي دا لور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی، د وینځو په صف کې، او دعا به کوي چې خدای مور او پلار مې په وواړه جهنمه کې چې زه یې خرڅه کړې وم په دنیا کې او زه اوس د وینځو په صف کې ولاړی. خرڅول خو د وینځو کېږي، د اسیرو خرڅول چېرته دي؟ بل ورسره دا شرطونه لګول دومره تورې به سره درکړې، دومره به جوړې کړې، دومره به فرنیچر کړې، د بل بیډ به جوړې، پلانې به کړې، ډنګرې به کړې، ډنګرې به دا شته په اسلام کې؟ دا ټول په دې قهر اخته دي که نه دي اخته؟ هېڅ نشته. دا مې 2 لکه ځل ویلي دي چې د ټولې دنیا پښتنو او د ټولې دنیا مسلمانانو دا واورئ کلونه چې د یو پیسې مطالبه وکړه، د یو پیسې یا د جوړو یا د کالو مطالبه وکړه، تاسو د جناب محمد رسول الله دشمنان یې. بی بی فاطمه خاتون جنت وه، د هغې واده چې کېده حضرت علی نه که پیغمبر مطالبه کړي یا د جوړو جامې نه وي، پینځلې جامې، کالي نه و، د کجورو د پاڼو کړۍ جوړې کړې په غوږونو کې ورته واچولې، بنارسۍ نه وه، نو د ببرې شړۍ د چیلو د وژغنو د جوړې کړې شړۍ لپټۍ ور په سر کړه او نکاح یې وتړی او جنکۍ ورسره کړی د حضرت علي کور ته یې واستوله. واده دې ته وایي. نن زمونږ د ملک ښځه او سړي ګوره دوی سال دا د دوی ودونه ده، دا خو لعنت دی. دلته مې لس ځل ویلي دي، بعضې وخت کې ما له جمعې په ورځ خلک لاسونه راکړي چېرته واده نه راغلی د چې لاس داسې کوم د وریجو بوی کې راشي نو یې نه پېژنم چې په دې یو مخ یا پټاخم ته وباسم چې وریجې دې خوړلي د واده چې ما له لاس رانه کړي. عزیزانو زمون وطن کې یو ښځه وه سود به یې کولو، ښځه ورته ویلې دعا خله به لاړه شي سود ما که، هغې ورته ویل ایمان خره وری خو ارمان د دنیا گئے، ایمان خره وری ایمانونه ډېر وي خو خبرې د پیسو که چې ارمان د پیسو. نن ستا ټول ملک غل دی، معتبر غل دی، سرکاري خلک غله دي، عوام غله دي. په سوزکو کې چې ناستو سئ خدای ته ګورئ، لږ د جیبونو خیال ساتئ. په هر علاقه کې د ګڼکپانو ډیوټۍ لګېدلي دي، ټول بندې جیب نه به دې پیسې ویستي. کور
کور به دلوالی وګورئ چې جیبونه به دې ولټي یو مال به درنواړي یو څو پټاخې به دې مو روان نن ټول ملک خالي دی تاسو ما ته وایي چې ته څنګه یې زموږ غلیم کړ ما ته پته ده چې د دې بد ځناور د روټۍ د رقم نه لګي او سخات ته په مړي کې لاس نیسم که نه لا چې په پیرانو پېښ شي وایي سخات یې نو په ښځو چې پېښ شي وایي د مړي الوا نه وه د تختې ته خدای دې بیخ بنیادو بس په دا سپین سر چا پسې مټیزه شي چې د مړي الوا نه وه خو نه به ورسره څه که نه کور دې وران شه د مړي د الوا چېرته یا منکر نکیر یا رشوت لېږي چې هغې په الوا شي او کافرو به وي دا خبره هم شوې ده قرآن کې دا آیات چې راغی چې کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوي شان کې کافر وویل چې خدای پاک به په قیامت کې په یو نوي کار کې اختی او موږ به جنت له منډې کړو خدای ویلي چې قیامت کې به زه په څه کار کې اخته یم نو موږ به جنت له منډې کړو نو جواب راغی چې یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان نو جواب سره راغی چې سنفرغ لکم ایها الثقلان کله قیامت پر ورځ په کار کې مخته ما او د بني آدم او د پیرانو ډلې خدای راست ذات مې دې قسمي جزان بدر ته اوزګار کړ سنفرغ لکم ایها الثقلان زه به تاسو دپاره ځان اوزګار کړم زی برانه پکما یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے د پیریان او د بنی آدم وډلې کیا طاقت لري نو زی زما د اسمانونو زما د ځمکو نه زی لشي کم خوا بتختی زیبا کم خوا اگا چل دے یو سړی نه چا پیسې و تختولی هغه داسې منډې والی دا چې چا نه تختولی دا دیرې ته را منډه کړه ویل که هغه دی لاړو اغل ویل په آرام کښېنه دا ځای دی دلته به راځي کم خوا به تختې که کېړی دې پټې کې پرسه کال یو 13 جمعه یو سړی راغی بیچاره نه کېړی پټې نو څه دا سب ټیک شي خو که د دې ذلیل ملک نظام ټیک شو د دې ذلیل ملک هر څه به ټیک شي یو غل رانیسم او لاس دې پرې کوم ته وګوره چې بیا د غلا نوم څوک والي یو غل رانیسم اوس غل چې ونیسي تاڼې ته یې بوځې دا درته پته ده کور دې لوټ شي تاڼې ته لاړ شي درته پته ده جیب دې ووالی شي تاڼې ته لاړ شي درته پته ده زه به څه وایم سزا نشته او د نواز شریف حکومت چې راغلی دی په دې اخبارونو کې تاسو ګورئ ججان داسې یو 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 ججان داسې ججان هلته په خپلو کې په خپل ویر اخته دي نو ستا به څه فیصلې وکړي تاسو به څه نو زما عزیزانو د دې ټول واحد علاج چې دی هغه خدای ته رجوع کېدل دي خدای ته چې څو پورې درو او قوم رجوع شوی نه او د ذکریا علیه السلام غوندې اذنادا ربه ندان خفیه باندې عمل نه کړي د دې ملک نظام باندې ټیکی بالکل سچ پکې څو کوئی دا ټول دروغ کمپلیټ دروغجن دي او په دغه دروغ باندې 50 کاله وشو چې موږ عمل کوو لګیای خیر ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام مطالبه وکړه چې یا الله مالا یو زوی راکا
چې ما نه رسټو هغه د دې دین خدمت کوي زوی راکا خو دین دپاره نن زمونږ زامن مونږ د دین دپاره نه دي غوښتي نن زمونږ زامن مونږ دنیا دپاره غوښتي دي که د ملیانو دي او که د پیرانو دي او که د میاګانو دي او که د باچیانو دي دنیا دپاره دي دین دپاره نه دي خدای دپاره نه دي جواب راغی زوی غواړي د دین دپاره یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی اے زکریا علیہ السلام زیر درکوم پیو زوی باندې چې نامه به یحیی زوم درکوم او نامم ولما کې خوا یحیی به نامه نن د خپل نمونه ته خلک وګورئ د چا نامه لرګی دی د چا نامه چینار ده د چا نامه جمټ ده د چا نامه توت ده د چا نامه بیره ده د نامو ته خلک وګورئ جنۍ چې وشي ښځو د ډمو نامې خوښې کړي د ټلویزیون د برکته د ډمو نامې چې لورې وشي د ډمې نامه پې کېږي هلکانو پلارانو د ډمانو نامې خوښې کړي چې زوی وشي د ډم نامه پې کېږي نن تاسو ووایئ چې د پیغمبرانو نه د صحابهو نه دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي د صحابیاتو نه دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي د پیغمبر لور شوه نامه یې فاطمه کې یا رسول الله د فاطمې مطلب څه دی فتم په عربي کې ښځه چې د تینه ماشوم پرې کوي دې ته فتم وایي وایي په دې مې فاطمه نامه ځکه کېښوه چې د قیامت په ورځ به دا زما امت د جهنم نه بچ کوي جهنم نه به پرې کوي د هر یو نامې به دا مطلب عائشه الله اکبر هغه عائشه چې د اسمان نه به خدای صفایانې کولي هغه عائشه چې پیغمبر سره نکاح په اسمانونو کې تړلی شوی په اسمانونو کې دې نه ښې نامې به چېرته پیدا شي خدیجه هغه خدیجه چې پیغمبر د غار حرا نه راغی سره نوې پرې راله او خدیجه مسلمان هم نه وه او ورته وایي چې محمده ګبراوېږه ما ستا د شان و شوکت نه داسې معلومیږي چې الله به تا نه ډېر لوی کار اړي لا مسلمان هم نه وه زمونږ دا پودرې مسلمانان دي خدای راستي که د سړیتوب خبره درته وکړي چې زړی شي ولا تور رنګونه راوړي چې په سر یې مګه چې ځوانه ښکاري او دا مالدارې چې دي که نه دوی چې دا مخ چیچړې وکړي نو امریکې ته لاړې شي پلاسټک سرجري وکړي دا سرمنې ولا راکاږي چې بیا جینۍ ښکارم وخان درته چې چا چا کړي دي ماله د پاکستان دې کسونه کونه نه پټېږي واورئ مولانا داینا او ډاکټر نه مولا یې په تخته دا سنبی وګوري وخان درته ورشئ په ارباب روډ باندې د ښځو د سرونو جوړولو دکان دی د ښځو د یوې ښځې په 100,000 روپۍ سر جوړېږي زما ستا سر چې جوړوي خو یا 2 روپۍ یا 5 روپۍ ورکو که نه د یوې ښځې سر هغه نایان چې جوړوي په 100 روپۍ جوړوي اوس راځئ دغه پټې خبرې نه کوم او نه د دې خړوسانو نه یېرېږم اوس راځئ چې درته وښیم لاړې او هوا شوې چې خولې به د ګلابو په شان بوی کولو
اوس که عطر مګم د مینې بوی به دې در نشي. پخوا به انسان چې انسان ولیدو خوشحال به شو. اوس انسان چې انسان وګوري لکه یو سپی چې بل سپی وګوري. وایي په ایمان سپی چې په لاره ناست وي او بل سپی وګوري نو دا چل کوي. دا خو به پېژنئ که نه؟ اخر کلیوالی سپي مې ګورئ یو سپی ناست دی ځای کې او بل سپی روان دی نو دی ورته چې ګینې ته څنګه دلته رالې. اوس انسان نه دا شی جوړ شوی دی. انسان ته انس نه دی. انسان ته انسان ځکه وایي چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان. وای پیغمبر چې د مکې نه هجرت مدینې ته وکړو نو د مکې خلک ور سره تلي. ځینې داسې وو چې هغې ښځې په مکه کې پرېښوه پیغمبر سره لاړه. نو اهل مدینه سره پیغمبر حق د مواخات قایمولو. وی راځئ چې زه ستاسو منځ کې به ورورولي جوړه کړم. یو صحابي ورته راغی وی جي ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کړه چې ښځه یې نه وي. یاره دغې ته خو په ایمان ووایي چې وګورئ څنګه دا سړي وی د داسې سړي ورورولي را سره جوړه کړه چې ښځه یې نه وي. وی ولې؟ وی زما دوه ښځې دي چې زه یو ښځه دله ورکړم. د خپله ښځه په مکه کې خدای دپاره او ستا د ناموس دپاره پرېښې ده نو زه یو خپله ښځه دله ورکوم. خو یا رسول الله په یو شرط به ورکوم چې دی به کور ته بوزم او دواړه ښځې به ورته وښیم چې کومه د ده خوښه شي چې هغې له طلاق ورکړم او ولی ورکړم. وکړي څوک داسې انسان دې ته وایي او انسانیت دا و. دا نن انسانان دي دا بني ادم دي. قسم په خدای زه خو چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په خبره مې نورم ایمان مضبوطېږي چې ما ته د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم. بیا راځه د شپې په 10 بجې هدیرې ته وایستمه چې مراقبه وکړه. ویل بچیه مړی خو درته ښیم خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګوره وړه دې خوشحال شي. مال ولې؟ وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي غوښې تې غوسېږي لګیا. که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. په یو منډه کې لاړم او کور ته مې ځان ورسول. زمونږ به دا دي بله واورئ په کلاو غوږونو بیړه د بجلیګر ملام تباه ده چې په دې ملک او په دې قوم کې اوسېږي. دغه پلار بیړه هم تباه ده او دغه نیکه هم تباه ده او بیړه د دې قوم هم تباه ده او د مړو هم تباه ده او د ژوندو هم تباه ده. واورئ پیغمبر ویلي دي چې د خدای په ذات مې دې قسمي چې د خدای په ټولو سختو کې د قبر رنبنۍ شپه چې کومه سخته ده هغې ته د قبر د دنیا ټولې سختۍ هېڅ دي. دا رنبۍ شپه دي چې په قبر کې کومه راشي او دا څومره سخته ده دې له جهنم هم هېڅ دي. او په هر چا را روانه ده که نه؟ په هر چا را روانه او د هر شي نه مخکې ده. د هر شي نه مخکې ده رنبنۍ شپه د قبر. الله دې امان راکړي د خپل حبیب په خاطر د خپل لوی خدای په خاطر خدای دې امان راکړي چې په دې رنبه شپه به مونږ څه کوو څه به کوو څه به را سره کېږي. دا دوه کسه چې راشي او ما نه به تپوس کوي چې دوی به څه وایي دا ځمکه به ما ته څه وایي. دا د پیغمبر خبره ده. مونږ به دلته دا وکړو که نه مولا پې ودرېږي دا وایي الحمد قل هو پې وایي دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړې او پلانې وکړې ننګړې دغې ملا له قرآن ورکړه. تا دړه نه ووایي چې دا د خدای پاک وبخي دړه نه دی نه مونږ ټول څه باندې جمع خرچ کوو. قسم په خدای چې د کوم مړي ته زه ودرېږم کوم مړي ته او ورته داسې وګورم که جنازه کوم او که رستو ولاړې پړه کې مې راشي چې عظیم خدایا او د عظیم رحم مالک خدایا دا ړومبه شپه خو چې په ده لوی رحم وکړي. قسم په خدای چې هر مړي ته مې پړه کې دا خبره وایي. تاسو څه کوئ؟ دعا وکړئ الله اکبر الله اکبر. او لا چې غټ شوم باور درته دعا ته راغلی خان او نواب او ارباب او سوټ امیر او داسې
تاسو خو ته خوشحالېږئ که نه سپېره چې یې دا مردار مخې ده ارباب صاحب راغی معامله د دې ځای ده چې دې ځای کې د د دې ځای نه نه ویستی په اسمان کې اثر نه کوي دا ټول دروغ دي دې ځای نه به وباسي نو د اسمان رحم به در باندې راځي نو خدای ورته وایي تر کومه پورې به الله بندګانو دا قوم په دې عظیم قهر اختی تر کومه خدای ته وګورئ کله خو سمم شي کنه کله خو سمم شي رحمان بابا وی ولی نګور وما تسم پس ولی نګور وما تسم پس زیاته غم زدا هم پس ستا په عشق کې ما ګوري علم جاوي ستا په عشق کې ما ګوري علم جاوي نو جړوي را سره نور لمپس ته مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم ته مطلب دې د سرو شونډو نه پوهېږم چې مسکین مې د زړه هر دم پس رحمان خود پخپله ګرم دی چې مین دی ولی نور لمی بولی گرم پس کله خود وفا مکا کنا خدای بنده ټول عمر به بے وفائی کې ټول عمر به کوږي تر مرګه به کوږي چالک وی وران وی خو چې ځوان شو ټیک شو چې ځوان وی وران وی چې بوډا شیخ کور دی لوټي لوټي شه ټیک شا کانا اور دکان ته دوايي ته بوډا راغلی خدای چې داغه خبرې مې واوري ما څه ټوکې ور سره وکړې ما کاکا دا دوايي خو د طاقت یو داسې ناپړي ته وویله چې بس ما چپ شو دا د بوډاګانو نو منداز دې سره جوړېدو چې د ګیرې نه ونیسم او په دا خوله چې یو غاښ په خوله کې پاتې نه شي او شونډې پې دومره وپړسومه چې د دو عمرې چې خبره بیا ونه کړې شي دا بل شعر واورئ وہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ازلی بدبخت چې دې په نصیحت نه ټیکېږي ازلی بدبخت چې دې فولادي چوروي او خبره وکړي تاک شي او دا سر ته هلته لړکي په دې سرکونو درته یو څو سرونه